چې د داسې محفلونو به انشاءالله مونږ ډکې جوړۍ رخصتېږو ځکه چې دا محفل داسې هستو سره منصوب دی چې د هغې د دربار نه څو خالي رخصت شوي نه دي ګورئ او بیا د امام الاولیاء حضرت سیدنا و مرشدنا قطب ربانی محبوب سبحانی قندیل نورانی حضرت الشیخ محی الدین عبدالقادر جیلانی مبارک رحمت اللہ تعالی علیہ چې هغې سره دغه محفل منصوب دی چې زمونږ پښتانه مشران ورته د 11 ځوان وایي څوک ورته غوث الاعظم سے مبارک وایي څوک ورته لوی ځوان وایي په مختلفو ښکلي القاباتو باندې دغه عظیمه هستی یادیږي او دا مبارک داسې عظیم هستی چې د مبارک په حق کې راځي چې ورځ د خانقاه ته غل رالو حضرت شیخ عبدالقادر جیلانی مبارک رحمت الله تعالی علیہ په قیمتي لباس اچولو ګوري او فرمایل به چې ما ته د خپل رب د جانب دغه حکم شوی دی چې عبدالقادر ته زما محبوبي او ته به داسې لباس په د بغداد شریف کې اچې چې داسې لباس په بغداد شریف کې بل څوک نه اچوي ګورې هر څوک غواړي چې زما محبوب د ټولو کې اعلی او بالا وي ګورې نو حضرت شیخ عبدالقادر جیلانی مبارک رحمت الله علیه لباس مبارک قیمتي لباس به اچولو چوغه مبارک به قیمتي و یو غل په دې نیت باندې رالو چې د حضرت شیخ عبدالقادر جیلانی مبارک رحمت الله تعالی علیه دا لباس په ز پټکم نو ز په ډیر قیمت په خرشي حضرت شیخ عبدالقادر جیلانی مبارک رحمت الله تعالی علیہ په عبادت کې مصروف ته چې کله دا غل موقع ګوري چې د غوث پاک سے مبارک دا چوغه مبارک یوسم حضرت شیخ عبدالقادر جیلانی مبارک رحمت الله تعالی علیہ په نظر پرې وته ورته وایسکه وای جی اسیر اغله استاد دیدار د پاره وای په دغه دوران کې حضرت خضر علیه السلام مبارک حضرت شیخ عبدالقادر جیلانی مبارک رحمت الله تعالی علیہ سره ملاقات ته تشریف وروړو ورته فرمایي اے عبدالقادر جیلانی د فلانکی علاقې قطب وفات شو او ډیپټي د پاره یو کس پکار دی روحانی به تسوک نگرانی سوک کوي حضرت شیخ عبدالقادر جیلانی سے مبارک ته فرمایي چې سبا راشه په مریدانو کې یو کس درکم وی قربان ال توس په ډیپټي باندې سو پکار دی هغه علاقه د قطب نه خالی پرته ده وی حضرت شیخ عبدالقادر جیلانی سے مبارک رحمت الله علیہ په دې غل باندې نظر پرې وته او مبارک وته دا سلاس کو ورته فرمایي چې دې بوز ځان سره دا د وخت قطب دی ګوره د چا د دربار نه چې غل ډکې جوړۍ رخصت شوی دی یو ورځ د مبارک استانی ته خانقاه ته یو شخص رااله ورته فرمای حضرت سے ما خپل والد سے مبارک په خوب کې ولیدو او ډیر جړلې او ما ته ویل چې لاړ شیخ عبدالقادر جیلانی سے مبارک رحمت الله علیه تا ما د پاره د دعا درخواست وکا چې ما الله او بخیز په عذاب کې اخته ما حضرت شیخ عبدالقادر جیلانی مبارک رحمت الله تعالی علیه ورته فرمای چې ځوان استا پلار چرته زما په مجلس کې ناس تا کړی دا دغه شخص وتوي چې نجس تاسو په مجلس کې ناس تا نه تا کړی ورته فرمای چرته زما د خانقاه مخ کې تیر شوی دی حضرت شیخ عبدالقادر جیلانی سے مبارک دغه شخص فرمای چې او جی تاسو د خانقاه مخ کې تیر شوی دی تاسو سره ډیر عقیدت او مینا او محبت او تاسو په مجلس کې ناس تا نه تا کړی حضرت شیخ عبدالقادر جیلانی مبارک رحمت الله علیہ وته فرمایي چې زبیا بی الله او بخي چې زما د خانقاه زما د استانه مختم چې څوک تیر شوی دی هغه به الله تعالی د بخ خاوند کوي ګوره هغه به بدبخت کیږي نه ګوره او شیخ عبدالقادر جیلانی مبارک رحمت الله تعالی علیہ ورته دعا د پر لاسونه اوچت کړه د بخیر دعای ولا غستا د غزوان سیرتی غوث پاک سے مبارک رحمت الله علیه کتاب دی هغه کې فرمایي چې د غزوان سمو د بعد بیا رالو
شیخ عبدالقادر جیلانی مبارک رحمت الله تعالی علیه ته کېناستو او ډیر زیات خوشاله ورته فرمایل چې بابا جی ما خپل والد سے وکتو او ډیر په نعمتونو کو ډیر په راحت او په سکون کې او ما ته یو نصیحت کو ورته فرمایل چې بچي ما خو په دنیا کې د شیخ عبدالقادر جیلانی سے مبارک رحمت الله تعالی علیه مجلس نو اختیار کړي دا غلمن مې نو ونیولې خو ګوره ته په دنیا کې د شیخ عبدالقادر جیلانی سے مبارک رحمت الله علیه لمن چرته پریګ نه دی ګوره پس د وفات ما ته دون خیر راکو دغه په دعا باندې الله تعالی زو بخلم او د جنت مستحق وګرځول ما کدا ما غسر ناس ته کړي وی الله بسونه خیر راکړو د دې اولیاء نو سوکم بینوا نزی ګوره نفحات الانس یو کتاب دی حضرت شیخ عبدالرحمن جامی مبارک رحمت الله تعالی علیه لیکلی دی عجیبه واقعي په کې لیکلي دا واقعي ته چې ما وکتل حیرانم شوم دی اولیاء له خدای سلوي شان دی ورکړي دي خلق د دې اولیاء د حقیقت نه خبر نه دي د نبی علی السلام خو ډیر لوی شان دی بیا ځکه خو محبوب فرمایي چې زما حقیقت زما رب ته صرف معلوم دی ګوري وही नफ़ात उल-उन्स के हज़रत अब्दुर्रहमान जामी मुबारक रहमत उल्लाह अलैह फरमाई कि द शेख अब्दुल खालिक गजद्वानी से मुबारक रहमत उल्लाह ताला अलैह दोरो शेख अब्दुल खालिक गजद्वानी से रहमत उल्लाह अलैह दा द नक्शबंदी मुबारक यू ډیر عظیم شخصیت تیر شوی دی وही د خانقاه ته یو داسې نورانی شخصیت را دن نشو چې هغه ته الله تعالی داسې حسن ور کړو او داسې رعب وته ور کړو چې داغه د حسن ننداري د پاره خلق ټول راجم شو داغه د حسن ته حیران او رعب ورته دونه ور کړو چې چاته نه تپوس قدر نه شو کولای چې ځوانه ته د کوم ځای نه راغلی ته څوک وي ټول خلق د بس را روان دي د حضرت شیخ عبدالخالق غجدوانی سے مبارک رحمت الله تعالی علیہ په خانقاه وردن نشو ورسره کېناستو لره نه خلق ګوري و شیخ عبدالخالق غجدوانی سے رحمت الله علیہ ورسره خبري شروع کی دعای ورتو کا او رخصت کو خلقم دغه ځوان پسې روان دي خو چې کله دې په دې موړ کې داسې تو شو او هغه خلق ورپسې چې کوم روان و غي موړ کې تو شول دغه ځوان نو خلق حیران شو چې دا چرته لاړو غیب شو ټول خلق رال حضرت شیخ عبدالخالق غجدوانی سے مبارک رحمت الله تعالی علیہ ورته فرمای حضرت صاحب دا سوق دون حسین و جمیل شخصیت او داسې رعبدار شخصیت حضرت شیخ عبدالخالق غجدوانی سے مبارک رحمت الله علیہ ورته فرمای چې دا د څلورم اسمان فرشتہ وا سبحان الله وای دلته تاسو سره سکارو مبارک ورته فرمای چې دا الله تعالی د خپل ډیوټۍ نه معزوله کړي وا لری کړي وا په څلورم اسمان کې ورته یو فرشتي فرمایل چې ستا کار به شیخ عبدالخالق غجدوانی سے رحمت الله علیه کوي تا غل لاړه شه داغه په دعا بستا دا مشکل آسان شي دا فرشتہ راغلی وا زما په دعا الله تعالی بیا په خپل ډوټۍ باندې بحال کا چې ولی وی کنه انسانان خو پرې دغه فرشتو تم فیض ور کوي خیر خو چې موتا د اعتراض په ذهن نوزو ګوره د اعتراض په ذهن نوزو چې دا سړی به د خدای ولی وی او ک بنوي د ته بد دې خبره پته لګي او ک بن لګي تش کدو تله او تش کدو به ماغه ناراضي ګوره که هغه شخصیت ډیر د لوی مرتبه خاوند دی خو ته ګوره داخله هیڅ قسمه خیر نشي وړي ګوره د حضرت شیخ عبدالقادر جیلانی مبارک رحمت الله تعالی علیہ په دور کې د الله یو ولی شاه محمد غوث رحمت الله علیہ دا غنوم اغل الله تعالی یو داسې لوی مرتبه ور کړی و چې هغه با ستا مخ کې ناس په ناګهانه بغیب شو په مجلس کې بغیب شو بیا برخکار شو بیا بغیب شو حضرت شیخ عبدالقادر جیلانی مبارک رحمت الله تعالی علیہ د طالبای په دور کې دی د سره دوه مرګري نورم زی یو سره ابن سقازی یو سره شیخ ابو عبد الله زی ابو سعید عبد الله دا ابن سقاوی چې زدي ولی الله لا دی پیر صاحب لا دی د پاره زم چې ز په دی پیر صاحب باندې سوالونه وکم
دی به زه د خپلو مریدانو تر مخ کې شرمنده کم ده سر به زما د سوالونو جواب نه وي دې دپاره ځم دا شیخ ابو سعید عبدالله وی زه خو دې دپاره ځم چې ما ته دعا وکړي چې زه ډېر زیات مالداره شم او حضرت شیخ عبدالقادر جیلانی مبارک رحمت الله علیه د خبرې نمبر چې رالو ورته وفرمایل زه دې دپاره ځم چې زما دنیا او آخرت الله تعالی د په دعا سره ښکلی کړي سبحان الله چې زه ادب سره ځم د اعتراض په ذهن باندې نه ځم دغه دواړه مبارکان درې واړه د حضرت شیخ عبدالقادر جیلانی سے مبارک او دا دواړه طالبان چې کله ورګري شول لاړه ورسره کله حضرت شاه محمد غوث مبارک رحمت الله تعالی علیه مجلس کې کېناستل د مبارک په مجلس کې نو ناګهانه راښکاره شو چې راښکاره شو تاریخ کی راضی سیرت غوث پاک سے مبارک کی لکھی وہی حضرت شیخ عبدالقادر جیلانی سے مبارک رحمت اللہ علیہ مانے چکل د حضرت شاہ محمد غوث رحمت اللہ علیہ ڈنبے نظر پریوتو مبارک ورته پخندا شو ورته او د ابن سقات او قتل په جلال کې د شیخ ابو سعید عبداللہ ته هم په جلال کې قتل او د ابن سقات ویل طالب الله ډیر لوی علم درکې تب ډیر لوی مناظر دا وخت جوړيږي خو خاتمه باندې په کفر وی بیمانه بد دنیا نه سي خلک وی اولیاء کې سدي دا یو ولی بی ادبی حضرت ذوالنون مصری مبارک رحمت الله علیه قول له دا د دې وخت ولی خبر د دې وخت خبره درته نکوم حضرت شیخ ذوالنون مصری مبارک رحمت الله تعالی علیه تاسو هستی مبارک ده په بغداد شریف کې دفن ده تقریبا چې 800 یا 300 کال بعد د مبارک کی ګوره او دې فرمایي چې چاته الله تعالی په قهر شي د اولیاء په دشمنی باندې واړی ګوره چې چاته الله په قهر شي ګوره کاغه اوس مولا ده کاغه قاری ده کاغه عامی ده کاغه ناتخوان ده کاغه هر څوک ده خدا ته چې رب په قهر شو د دخله به د اولیاء خلاف کلاویږي بیا ګوره او بل ځکه ذوالنون مصری مبارک رحمت الله علیه فرمایي چې چانه رب حیا غستل غواړي څوک رب عزت کول غواړي وې د اولیاء په دشمنی باندې غواړي ګوره دا داسې عظیم استیانی دي چې دای سره ګوره ډغره وال ځان له کار قتل دی ګوره ځان رسوا کول دی ګوره د دې موت اسم نشو کوله ګوره چاله چې رب شان ور کړي دي مرتبه ولا ور کړي دي عہدی ولا ور کړي دي کومه تا ډیر بغض حسد ور سره وکړو کومه تا ډیر دغه خلاف تبلیغونه وکړو ډیر واز نصیحت دغه خلاف وکړو اسم نشو کوله دغه ګوره دغه چرچې په اسمانونو ته کیږي لګیا دي سبحان الله زمکه خلا پرېدا دغه چرچې په اسمانونو باندې کیږي نو ابن سقات او فرمایند د شاه محمد غوث مبارک رحمت الله تعالی علیه چې طالب خدای ډیر لوی علم درکې خوستا خاتمه په کفر ګوره حضرت شیخ ابو سعید عبداللہ ته فرمایل چې ته به دون مالدار شي دون دولت به در رب در کی خدغه دولت به تعالی زهر قاتل ګرځيږي د یو سجدي توفیق بم درته نه ملاويږي د عبادت نه بدی خالی جون تیریږي او حضرت شیخ عبدالقادر جیلانی مبارک رحمت الله تعالی علیه ته چې مخ مبارک راتو کو ورته فرمایل بچي زه هغه منظر ستا اوسم ګورم چې د بغداد شریف منبر بوي او تب مامور عن الحق کی چې تب دا اعلان کې چې قدمی هذه علی رقبه کل ولی الله دا بچي یو وخت روان دي چې تب دا اعلان کې دا درې واړه رخصت شو لاړ ابن سقاویر زمړه دې لګیا دي زما خاتمه په کفر کیږي مالا په خدای علم امرا کوي او زب بیا لا کافر مړ کیږم دا چا ویلی دي هغه به دې پکې د ولی اولیاء پرتاوه وخت ریدو ابن سقات الله تعالی دا سه علم ورکو چې داغه د ډغری مولانو ګوره داغه د ډغری عالم نو هر څوک په تیارېدل عیسایانو سره به د مناظره کولې يهوديانو سره به د مناظره کولې چانته نشو غټلې د روم بادشاہ
ورته خط راولېږلو چې ما سره یو تکړه عالم دی که ته ځان ته ملا وې راشه د سره مناظره وکړه. ابن سقا دا خط چې وکتو د دعوت قبول کو، مناظرې ته چې لاړو، مناظره یې وګټله د هغه د روم بادشاه د عالم نه. خو په دغه دوران کې د روم بادشاه یو لور وه، د ابن سقا په هغې باندې عاشق شو. ګوره د ولي دا بددعا چې ورپسې لګېدلې ده اوس، چې په هغې باندې عاشق شو. د روم بادشاه ته وایي چې دا لور دې ماله په نکاح راکړه. روم بادشاه ورته وایي تاله دا څنګه په نکاح درکړم، ته خو مسلمان یې او زه عیسایي یم، تا تاله زه په نکاح نشم درکولی. د خاموشي اختیار کا. څو ورځې بعد یې ورته بیا وویلې چې دا لور دې ماله په نکاح راکړه. هغه ورته بیا خبره وکړه، په درېیمه پیره یې ورته بیا ویلې. دې بادشاه ورته وویلې که ته عیسایي کېږي نو بیا درله دا لور په نکاح درکومه. ابن سقا پې سوچ وکړو او دغه خبره منظوره کړه چې بلکل زه عیسایي کېږم، خو دا لور دې ماله په نکاح راکړه. هغه هر څه پاتې شول، هر څه پاتې شول. عیسائی شو لاړو او داسې یو بیماری پیراله چې ټول په منشو تاریخ کې راځي. ګوره هغه د روم بادشاه لورم پرېښودلو. سیرت غوث پاک سے مبارک رحمت الله تعالی علیه کې راځي چې په لارو کې بدا ابن سقا بیا پروت و. ګوره د اولیو د سپېړې چې وهلې وګوره ښه وی پلارو کې به پروتو دا مچان به پې بنګېدل، یا به خلکو لاسونه ښکلول، یا به ورته خلکو لارې پرېښودلې، یا به د ده رعب و دبدبه به دونه وه چې یو عالم به د ده مخکې خبره قدرې نه شوه کولی. خو چې د دې اولیو سپېړې ووهلو که نه په لارو کوڅو کې ذلیله پروتو. بیا ګورې وی په لاره کې پروتو دا مچان پې بنګېدل. یو شخص ورته ویلي ای ابن سقا څه حال دی دی؟ هغه دین اسلام چې تا ډیر خدمت کړی دی د هغې نه درته څه یاد دي که نه؟ هغه ټول علم درنه هیر شوی دی. وی دی ورته په رو اواز کې وایي چې او یو آیات راته یاد دی. وی کوم آیات درته یاد دی؟ وی ربما یود الذین کفروا لو کانوا یعلمون. وی دا 14مې پارې دغه ړومبی آیات راته یاد دی چې ډیر کرته به دغه کافران ارمانونه وکړي چې لو کانو مسلمون، چې کاش مونږ هم مسلمانان وي، کاش چې مونږ هم مسلمانان وي. دا کافران به په ورځ د محشر دا ډیر ارمانونه وکړي. وایي دغه آیات مبارک راته صرف یاد دی، نور رانه هر څه هیر شوي دي. ابن سقا د شاه محمد غوث رحمت الله تعالی علیه خیرې بددعا وغلی و، د هغه سپېړې وهلی و. شیخ ابو سعید عبدالله داسې مالدار شو چې په هر ملک د هغه تجارتو خو د عبادت نه خالي و. عبادت یو سجده قدرې هغه نشوه لګولی رب ته، هغه خدای پاک داسې ذلیله کو. بل طرف ته چې حضرت شیخ عبدالقادر جیلانی مبارک رحمت الله تعالی علیه په ادب او په احترام سره د الله ولی ته تللی و. هغه الله تعالی داسې لوی شان ورکو چې د بغداد شریف منبرو او په زرګونو خلک هغه ته مبارک ته ناستو او فرمایل قدمی هذه علی رقبة کل ولی الله. او لګیا د اوسم ابن سقا لاړو تیر شو ختم شو، شیخ ابو سعید عبدالله لاړو تیر شو ختم شو. څوک یې نوم هم ناخلي، څوک یې په ښه تذکرو نه یادوي. ګورې خو د غوث پاک سے مبارک رحمت الله تعالی علیه تذکره اوسم په اعلی شان سره یادېږي. حضرت شیخ عبدالقادر جیلانی مبارک رحمت الله علیه دا ډیره لوی هستی ده. ګوره ډیره لوی هستی. مبارک فرمای بهجت الاسرار کې وی تر ورځ د قیامت پورې چې څوک زما عقیدتمن راځي او ما خپل پیر ګڼي، ما خپل مرشد ګڼي، ما خپل رهبر ګڼي او ځان زما چې کوم دی مرید ګڼي، وی په ورځ د محشر به زه د ده دپاره دربار الهي کې خامخا سفارش ټول وایي چې موږ د غوث پاک سے مریدان یو. ګورې موږ ټول الحمدلله د غوث پاک سے خادمان یو. ګورې الله تعالی دې د هغې په خادمانو کې او په غلامانو کې او په مریدانو کې د زما او ستاسو د ټولو شمار راوړي. دا ګورې
ډېره لویه د سعادت خبره ده. ګورئ چې د دې اولیو په غلامانو کې خادمانو کې زما ستا نوم راشي. ګورئ حضرت شیخ عبدالقادر جیلانی مبارک رحمت الله تعالی علیه، حضرت شیخ جنید بغدادی مبارک رحمت الله علیه په خپل خانقاه کې مراقبه ده او مبارک سر مبارک ټیټ کړی دی. ناګهان سر روچت کو او आवाज کوي چې ستا قدم مبارک د زما په سټ مبارک کې دي، ستا قدم مبارک د زما په سټ مبارک کی، ستا قدم مبارک د زما په سټ مبارک کی. درې پیری دغه اعلان وکړو. یو مرید خاص ته تپوس کوي حضرت صاحب د چا قدم ستاسو په سټ مبارک دی؟ حضرت شیخ جنید بغدادی مبارک رحمت الله تعالی علیه ورته فرمایي چې بچی را روان وخت کې یو هستی برازي په عراق کې، دغه نوم به عبدالقادر وي، لقب به محی الدین وي، هغه به مامور عن الحق وي. د بغداد شریف په منبر باندې به یو اعلان کوي چې زما قدم مبارک د هر ولی په گردن او په سټ مبارک باندې دی. ګوره نو زه اوس نه داغه قدم منم چې داغه قدم زما په سټ مبارک دی. او حضرت شیخ جنید بغدادی رحمت الله تعالی علیه د شیخ عبدالقادر جیلانی مبارک رحمت الله علیه نه 200 کال مخکې تیر شوی دی. ګوره د 200 کال مسافت ته پکې ترمنځ. ګوره او مبارک حضرت شیخ جنید بغدادی مبارک رحمت الله تعالی علیه مخکې نه داغه قدم مبارک منی. ګوره مخزن قادریه کی راضی چې امام حسن بصری سے مبارک رحمت الله تعالی علیه د شیخ عبدالقادر جیلانی مبارک رحمت الله تعالی علیه د پاره خپل چوغه مبارک پرې خو دی. وګوره خپل مریدانو ته وصیت فرمایلو چې کستاسو په حیات کې ستاسو په جون کې زما دا بچے حضرت شیخ عبدالقادر جیلانی سے مبارک رالو زما د طرف نه ورته دا چوغه تحفه کې ورکوي. ګوره حضرت شیخ عبدالقادر جیلانی مبارک رحمت الله علیه په 470 هجری کې دنیا ته راغلی. وګوره د ایران په خولي خار کې راغلی په جیلان کې. د والد مبارک نوم دی حضرت سید موسی ابو صالح جنگی دوست رحمت الله تعالی علیه. د والدی محترمین نوم دی ام الخیر حضرت فاطمه رحمت الله تعالی علیها. دا نجیب الطرفین سید دی. ګوره د پلار مبارک د طرف نه حسنی سید دی او د مور بی بی د طرف نه حسینی سید دی. ګوره پلار مبارک عجیب شان د پلار مبارک دی چې داغه مبارک سوانه وګوري هغه ځان له یو موضوع ده. ګوره حضرت سید موسی ابو صالح جنگی دوست مبارک رحمت الله تعالی علیه فرمایي چې زما بچے مبارک حضرت شیخ عبدالقادر جیلانی مبارک رحمت الله علیه چې پکم شپه کې پیدا کېدو وای ما رسول الله مبارک صلی الله علیه وسلم په خوب کې ولیدو. پلار مبارک کی فرمای چې ما رسول الله مبارک صلی الله علیه وسلم په خوب کې ولیدو چې زمون کور ته تشریف روړې ده او زمون دا ټول کور وسره روخانه ده. سبحان الله. حضور مبارک چې چرته قدمونه کی دي اغزه بخامخه روخانه وي. نو وایزه ورته بهر د روتم د کمرینا رسول الله مبارک صلی الله علیه وسلم وای زمون کور کی چهل قدمی کوي مبارک ګرځي قدمونه اخلي. وای ما ته فرمایي چې نن ستاسو د کور ته زما یو بچی برازي. سبحان الله. زما یو فرزند برازي هغه زما هم محبوب دی او د الله هم محبوب دی. سبحان الله. شیخ عبدالقادر جیلانی سے مبارک ته د محبوب سبحانی ځکه ویل کی. ګوره ښا دته رسول الله مبارک فرمایلی دی چې دا زما هم محبوب دی او د الله هم محبوب دی. اے موسی دا به د وخت شیخ اعظمی. ګوره دا به د وخت ډیر عظیم قطبی. ګوره او دغه بچی باندې به عبدالقادر نوم کې دی. په دغه بچی مبارک باندې به عبدالقادر نوم کې دی. حضرت سید موسی ابو صالح جنگی دوست مبارک رحمت الله علیه فرمای چې په هغه سحر باندې مونږ ته حضرت شیخ عبدالقادر جیلانی مبارک رحمت الله تعالی علیه الله راکو. ګوره تفریح الخاطر کې لیکي چې په دغه مکمل سونه امیدوار زنانه وي په بغداد شریف په جیلان کې چې څومره امیدوار زنانه وي د حضرت شیخ عبدالقادر جیلانی مبارک رحمت الله تعالی علیه د برکته الله تعالی ټول زنانو ته زامن ورکړو. ګوره
دا د غوث پاک صاحب لوی کرامت ګوره. او مبارک په باره کې راځي چې حضرت شیخ عبدالقادر جیلانی سے مبارک رحمت اللہ علیہ په حق کې شیخ شهاب الدین سہروردی سے مبارک رحمت اللہ علیہ فرمائی چې کله حضرت شیخ عبدالقادر جیلانی سے مبارک دنیا ته تشریف وروړو وای د سټ مبارک چې وکتلی شو د سټ مبارک د لاندې د حضور علیه السلام د خپې مبارک چاپ وګورئ د په گردن د په سټ مبارک د حضور مبارک قدم مبارکو او د قدم مبارک بیا د ټول اولیاء په گردن مبارک. حضرت شیخ شهاب الدین سہروردی سے مبارک رحمت اللہ تعالی علیہ فرمائی ګوره دغه رنګي د مور بی بی حضرت ام الخیر فاطمہ رحمت اللہ تعالی علیہ فرمائی چې زما دا بچے پړومبئی روزه باندې پیدا شو کان لا یردع صدی فی نهار رمضان وای زما دی بچی پر رمضان المبارک کې سینه زمانہ غستلا وای زه حیران وم چې زما دا بچی ولی خوراک نه کوي خو چې کله د ماښام اذان وشو وای هغې نه بعد زما دی بچی خوراک شروع کو ګوره د مور په غیږ کې ګوره حضرت شیخ عبدالقادر جیلانی سے مبارک رحمت اللہ تعالی علیہ روزه نیولې ده ګوره دا د عظیم کرامت ته ګوره عظیم کرامت او دا بالکل مستند کتابونو نه ثابت شده کرامت ته ګوره. شیخ عبدالحق محدث دهلوی مبارک رحمت اللہ علیہ هم لیکلی دی ګوره دی باره کې چې د مبارک د مور په غیږ کې روزه نیولې ده ګوره. اخبار الاخیار کی سفینۃ الاولیاء کی بهجت الاسرار کی قلائد الجواہر کی کرامات اولیاء کی نفحات الانس کی مختلفو کتابونو کی چې کوم دی د مبارک دا کرامت موجود دی په سند سره ګوره دا خبره موجوده ده چې حضرت شیخ عبدالقادر جیلانی مبارک رحمت اللہ علیہ د مور په غیږ کې روزه نیولې ده ګوره او یو روزه نه پوره 10 روزې نیولې دي ګوره چې کله دا خبره ډیره زیاته مشهوره شوه چې د سیدانو په کورنۍ کې یو ماشوم پیدا شوی دی او د مور په غیږ کې روزه نیسي خلک به راتلو د حضرت شیخ عبدالقادر جیلانی صاحب دیدار دپاره بیا ګوره په دویم کال باندې وایي موسم غبر آلودو دغه وریځ و ډیره زیاته چا ویلې سبا روزه شته چا ویلې نشته خلکو د جیلان خلکو فیصله په دې باندې وکړه کہ سبا شیخ عبدالقادر جیلانی سے مبارک رحمت اللہ علیہ روزه ونیوله ټول جیلان کې به روزه وي ګورئ او که د مبارک سبا خوراک وکړو نو سبا به ټول جیلان کې بیا کوجه وي ګورئ چې کله د مبارک مور بی بی نه تپوس شو حضرت ام الخیر فاطمہ رحمت اللہ تعالی علیہ نا ورته فرمایي چې زما د بچی نن روزه ده زما د بچی نن د عبدالقادر جیلانی سے مبارک رحمت اللہ علیہ نن روزه ده د مبارک چې کوم دی په وجه باندې ټول خلکو په جیلان کې روزه ونیوله ګوره او چې کله بیا د اختر مکراله نو هغه روزه بالکل ټیک او درست وګورئ خلک اوس وایي اولیاء په څه پوهېږي پیران وایي په څه پوهېږي وایي دوی ته د روزو د اختر څه پته لګي زمونږ مرشد پاک حضرت صاحب مبارک رحمت اللہ تعالی علیہ یو موقع راز اوس دنیا نه پرده دی د راز یو خبره ده ما د سبا داسې د اختر موقع وه چا ویلې سبا اختر دی چا ویلې روزه ده ماسوتن مونځ مونږ وکړو صاحب مبارک رحمت الله علیه سره ناستو نو ما ته وایي بچې زما خو سبا کوجه ده او زما سبا اختر دی نو ما ورته چې ښه جي بس چې ستاسو کوجه ده نو زما هم کوجه ده وایي بچې زه د ځان نه نیم لګیا ما ته رسول الله مبارک فرمایلی دي ما ته نبی علیہ السلام فرمایلی دي زه د حضور په حکم باندې سبا کوجه کومه په دغه موقع باندې شیخان موږ سره ناستو نو هغوی ته ما ویل یار مهرباني وکئ دا خبره ګورې د راز ده او ما او تاسو ته د خپل مرشد حال احوال معلوم دی عامو خلکو ته نه دی معلوم که تاسو هم سبا کوجه کوئ نو د خپله کوجه بس پټه وساتئ داسې نه چې ښکاره خوراکونه وکئ هغه زمونږ بس سادهګان شیخان شته هغه د نر بچو په اډه کې لګیا دي ښه خونچې راوباسلي دي او په دوکانونو کې ناستې خوراکونه شروع کړي دي او ټول اکبرپوره کې روژه وه عامه دغه فرهاد شام دلته ناستی کیدی شي دم ما ته میسج کړو په هغه موقع باندې چې تاسو په کوم دلیل باندې کوجه کړې ده
ډاکټر مشتاق زه په هغه ورځ په ما تبه هم رالې وه چې ډاکټر مشتاق ته کېناستم هغه راته نه یو وایي نه بله وایي تاسو دا کوجه کوئ د په کوم دلیل ده د دې بعضې شیخانو په وجه باندې داسې مسایل ګورم جوړ شي مونږ ته خو ښه دی له بیا ما پریشن هم کړی و دې شیخانو له بیا نو دا داسې خبرې وي چې د دې اولیاو د بزرګانو چې بعض ډېرې د راز وي ګورې هغه ته عوامو ته نشي ښکاره کولی ګورې اوس زمونږ مرشد و زمونږ شیخ و مونږ ته د هغه حال معلوم و هم هر چا ته خو د هغه مبارک حال نو معلوم که نه د هغه تعلق مونږ ته معلوم و چې د هغه حضور مبارک سره څونه تعلق و یو مولانا صاحب ورته رالو دا د صاحب مبارک خبرې پکې رالې د پیمان شریف مرید و هغه مولانا صاحب ورته وایي صاحب بیګا ما تاسو خوب کې لیدلی یو عجیبه منظر وایي څنګه وایي تاسو خوب کې رالی ما ته هم د قصیده بردی شریفي څه بیت یاد که چې دا وایا او ټول قصیده برده شریفه کې زما تاسو ته اجازت دی وایي زه ګورم چې تاسو نه بعد بیا رسول الله مبارک صلی الله علیه وسلم تشریف وروړو او رسول الله مبارک مو ماغه خبره وکړه چې کومه تراته تاسو وکړه او مبارک رسول الله صلی الله علیه وسلم ماغه بیت راته یاد کړو چې بچې زما طرف نه تا ته دې کی اجازت ته او ټوله قصیده برده شریفه کې هم درته اجازت ته سبحان الله وای چې ما کله صاحب مبارک رحمت الله علیه ته دا خبر وکړه صاحب مبارک په زار او په قطار په جړا شو وی جړل چې کله خپل حال کې رالو وی قسم یې وخوړ چې بیګا زما مدینه منوره کې ډیوټي وه سبحان الله زه د حضور علیه السلام خدمت کې حاضر وم تا چې دا خوب لیدلی دی بالکل حق و سچ دی لیدلی دی ګورې اوس د دې حال دا یو بله دنیا ده بس ګورې نو حضرت شیخ عبدالقادر جیلانی مبارک رحمت الله تعالی علیه عظیمه هستی چې د مور په غیږ کې دی خو د خلکو مقتدا دی ګوره د خلکو رهنمایي کوي ګوره چې نن روژه ده او سبا اختر دی داسې رهنمایي کوي د خلکو ګوره او الله تعالی دې د دې اولیاو د بېدبۍ نه مو تاسو ټول بچو ساتي ګوره حضرت شیخ عبدالقادر جیلانی سے مبارک رحمت الله علیه نه چا تپوس وکړو چې قربان تاسو ته کله پته ولګېده چې تاسو د الله ولی یئ وای بچې چې کله زه د لسو کالو وم نو ما ته پته لګېدلې وه چې زه د الله ولی یم وایي هغه څنګه وایي ما به چې کله سبق ویلې قرآن مې ویلې او زه به مدرسې ته روان شوم ما سره به فرشتې روانې وي چې کله به زه په مدرسه ور داخل شوم په مدرسه به ور داخل شوم وایي دغه فرشتو به اوازونه کول چې د الله ولی رالو د الله ولی له ځای ورکوي د الله ولی رالو د الله ولی ته ځای ورکوي وای دغه وخت کې زه پوه شوم چې الله تعالی ما ته ولایت را کړی دی سبحان الله حضرت شیخ عبدالقادر جیلانی سے مبارک رحمت الله تعالی علیه فرمایي چې نهمه ذوالحجه وه او زه په پټي کې روان ګرځېدم ما نه مخکې یو څاروی روان و یا غوی و یا غوا و چې هر څو خو زناور وای ناګهانه دې څاروي ما ته داسې مخ راته وکړو او راته وفرمیل ای عبدالقادره تو خو دې دپاره نه پیدا چې ته دې په پټو کې ګرځې تو خو به د الله مخلوق الله سره ملاوې تو خو به د خلقو تعلق الله سره جوړې ته په پټو کې ګرځې لګیای حضرت شیخ عبدالقادر جیلانی مبارک رحمت الله علیه فرمایي چې دغه وخت کې زما 16 یا 17 سال عمر دی وای په ما ډېر زیات غبراهټ تاری شو چې دې زناور ما سره خبرې وکړي وای زه په منډه منډه کور ته رالم ډېرې د یارې په وجه زه خپل د کوټې چت باندې وختم نهمه ذوالحجه ده وای د یارې چې بره په چت باندې وختم چې د چت نه مې وکتل د عرفات میدان راته الله تعالی ښکاره کړو د عرفات میدان مې چې وکتو چې خلکو احرامونه وهلي دي او د لبیک اللهم لبیک نارې وهي لګیا دی وای په ما باندې نورم غبراهټ تاری شو چې زه خو ولاړ په جیلان کې یم او ښکاري راته میدان عرفات وای لاندې راکوشم خپل مور بیبي ته ام الخیر حضرت فاطمه رحمت الله تعالی علیه ته مې دا ټوله خبره وکړه مور بیبي ځان ته جوخ کوم ښکلې کوم
مور بی بی را باندې پیش وه چې زما دی بچی کې الله څه خیر او برکت یې ښودلی دی. وایي ما مور بی بی ته درخواست وکړو چې مورې ما د خپل نیکه مبارک د رسول الله صلی الله علیه وسلم دین ته وقف کا. بس ما دین ته وقف کا چې زه د دین اسلام زده کړه وکم. د دې نه بعد بیا وایي ما ته مور اجازت راکو او زه د جیلان نه بغداد شریف ته رالم. هغه واقعه به تاسو بارها د علماو نه اورېدلې وي چې کله حضرت شیخ عبدالقادر جیلانی صاحب خپل مور بی بی رخصتولو یا سلویق اشرفی یا سلویق دیناره ورسره کېښودل او ورته یې وفرمایل چې بچې د دین اسلام زده کړه خو کې د خپل نیکه مبارک د دین زده کړه خو کې خو دروغ به نه وې ګورې. بیا د همدان په موقع باندې چې کله شپېته ډاکوان راووتل په قافله باندې او د دوی مشر احمد بدوي رحمت الله تعالی علیه حضرت احمد بدوي رحمت الله تعالی علیه چې کله دا قافله لوټ کړه حضرت شیخ عبدالقادر جیلانی صاحب ته راله ورته وایي بچې تا سره څه شته؟ وایي او ما سره 40 دینار دي. هغه ټایم کې دا ډېرې پیسې وي. هغه ډاکوانو یو بل ته وکتل او ویې خاندل چې د ماشوم تر به دونه پیسې چېرته وي. وایي بل ډاکو رالو هغه هم ته حضرت شیخ عبدالقادر جیلانی صاحب داسې وفرمایل وایي د احمد بدوي رحمت الله علیه ته د خپلو کشرانو ویلي د ډاکوانو چې د قافله کې یو ماشوم دی هغه وایي چې ما سره 40 دینار دا درهم دي. دینار هم په بعضې حکایتو کې راغلی دي. احمد بدوي صاحب رحمت الله علیه غوث پاک صاحب ته رالو ورته وی ویلې چې بچې تا سره کم دي 40 دیناره؟ غوث پاک صاحب مبارک رحمت الله علیه ته یا مور بی بی د کسوړی کې دا بند کړو یا یې ورته په لستوڼي کې بند کړو. غوث پاک صاحب مبارک رحمت الله علیه ورته هغه 40 دیناره وښودل چې دا دي. هغه دا ډاکوانو مشر ورته وایي چې بچې زموږ خو په تا دا یقین هم نه راتلو چې تا سره به دونه ډېرې پیسې وي. تا دا رښتیا حال ولې وویلې موږ ته؟ غوث پاک صاحب مبارک رحمت الله علیه ورته فرمایي چې زه کله مور بی بی د کور نه رخصتولو نو ما ته یو نصیحت کړی راته یې فرمایلو چې بچې د دین اسلام زده کړه خو کې خو دروغ به نه وې کورې. ما ته د خپلې مور بی بی خبره یاده ده زه به هېڅ چرې دروغ نه ویم. زه به هېڅ چرې دروغ نه ویم. کله چې حضرت احمد بدوي صاحب رحمت الله علیه دا خبره واورېده هغه باندې وجد تاری شو په زار او په قطار په جړا شو په ځمکه لغړېږي. دا نور ډاکوان ورته حیران دي چې زموږ په دې مشر باندې څه چلو شو. جاړي په زار او په قطار یې وجړل. د حضرت شیخ عبدالقادر جیلانی سے مبارک رحمت الله علیه په پاک لاس باندې توبه یو باسله ګوره. غوث پاک سے مبارک فرمایي چې زما په لاس مبارک باندې ړومبې چې چا توبه وباسلې دا هغه شپېته ډاکوان وګورئ چې هغې نه د وخت ډېر لوی خلک الله تعالی بیا جوړ کړل ګورئ. بیا حضرت شیخ عبدالقادر جیلانی سے مبارک رحمت الله علیه لوی عالم شو. د حضرت شیخ ابو سعید مخزومی رحمت الله علیه مرید شو. د خپل مرشد په مدرسه کې به درس او تدریس کولو. درس به کولو خو بیان به نه کولو. علم دا تقریر به خلکو ته نه کولو. فرمایي چې د جمعې مبارک ورځ ده قیلوله مې کوله. رسول الله مبارک صلی الله علیه وسلم راته خوب کې تشریف روړو. راته یې فرمایل یا بنی لما لا تتکلم؟ ای بچوړیه خلکو ته تقریر ولې نه کې؟ وای ما ورته فرمایي چې ای زما نیکه مبارکه زه خو عجمي یم زه به څنګه دې خلکو ته تقریر کوم؟ وای رسول الله مبارک صلی الله علیه وسلم راته فرمایل افتح فاکا د خپل خوله مبارکه دې کولو کا. وای رسول الله مبارک صلی الله علیه وسلم راته او پیری لاړې مبارکې خوله کې واچولې. او پیری لاړې مبارکې راته خوله کې واچولې او راته فرمایي چې زه بچې اوس تکړه شه تقریر کوه. دا خو دا علم خار راغلی و اوس به د علم دروازه راځي ورپسې. حضرت علی شیر خدا رضی الله تعالی عنہ بیا تشریف رو. هغه مبارک هم راته فرمایل چې یا بنی لما لا تتکلم؟ بچې ته ولې خلکو ته تقریر نه کې؟ وی هغه مبارک ته مې دغه وفرمایل. وی هغه مبارک راته وفرمایل چې افتح فاکه د خپل خوله مبارکه دې کولو کا. وی شپږ پیرې راته لاړې مبارکې حضرت علی سے مبارک واچولې ګورې. د دې اولیاو د بزرګانو لاړو کې ګورې الله ډېر کمال ښودلی وي. کوشش کوئ چې کله د خپل بچیان کشران تاسو له الله اولاد درکړي
بزرګانو ته بوزئ او هغوی ته وایي چې ده ته خپلې لاړې ورکه ګورې دې لاړو کې ګورې الله ډېر کمال ښودلی صحابه کرامو که به چې کله ماشومه پیدا شوه نیغه به رسول الله مبارک ته راوستل محبوب علیه صلات وسلام به وله خپلې لاړې مبارکې ورکولې ګورې دې ته تحنیک ویلی کېږي مبارک به ورته دا کجوره په خپله خوله مبارکه کې نرمه که او هغه ماشوم به روله د ماشوم به ډومبې خوراک سو د حضور مبارک لعاب مبارک پې خېټې ته دا برکت ته ګوره دا ثابت دی ګوره نو حضرت علی سے مبارک رضی اللہ تعالیٰ عنہ ورتا ہوں شپک پیرے لاڑے مبارک ورکی وہی ما علی سے حضرت سیدنا علی سے مبارک تو فرمائیں چې قربان تاسو نمخ کې رسول الله مبارک راغلی و هغه خو و پیرې لاړې راکې او تاسو شپږ پیرې لاړې مبارکې راکې وایي راته یې وفرمیل ادبا مع رسول الله صلی الله علیه وسلم زه د حضور ادب کوم که نه زه د رسول الله مبارک ادب کوم ځکه چې کوم دی و پیرې یا د و پیرونه زیاده لاړې مبارکې نه در کوم د هغې نه کمې د هغه تعداد کې لاړې مبارکې در کوم بیا د حضرت شیخ عبدالقادر جیلانی سے مبارک رحمت الله تعالی علیه د تقریر دا حالو چې اویا زره خلق به د تقریر ته موجود وګورئ 70,000 خلق به چې کوم دی د تقریر ته ناست وګورئ او دا د هغه لاړو مبارکو برکتو چې هغه وخت کې د بجلی زمانه نه وه د لوډ سپیکر زمانه نه وه ګورئ اویا زره خلقو ته به د حضرت شیخ عبدالقادر جیلانی سے مبارک د آواز رسیدو ګورئ څنګه به چې هغه ته مبارک ته مخامخ کم سړی ناستو څنګه به چې هغه آواز اورېدو داسې به 70,000 نمبر باندې چې کوم شاته سړی ناستو هماغه شان به آواز هغه هم اورېدو او داسې د وجد کیف په د په دې مجلس کې و چې اویا پیرې نه اویا کسان شپېته کسان 50 کسان به د چې کوم دی د مجلس نه اوچتېدل د جنازو په شکل کې وفات شوي به وګورئ روحونه به یې ورکړي وګورئ داسې مجلس به د حضرت شیخ عبدالقادر جیلانی مبارک رحمت الله علیه یو شخص بس اخیری خبره یو شخص قسم کړو چې زه به داسې عبادت کومه چې په هغه عبادت کې په مخ د ځمکه ما سره څوک بل ملګری نه وي او که ما داسې عبادت ونه کړی شو نو په ما د ښځه طلاقوي بیا قسم یې کړی خو بیا وروستو خفه و حیرانو مو چې داسې عبادت به زه څنګه کومه که روژه نیسم په مخ د ځمکه به د چا روژه وي که نفل کوم په مخ د ځمکه به څوک وي چې هغه به نفلونه کوي که صدقه ورکوم څوک به وي چې صدقات به ورکوي که سم نیک عمل کوم په علماو باندې وګرځېدو هر عالم لا جواب دی شیخ عبدالرزاق رحمت الله علیه چې دا د غوث پاک سے مبارک بچے مبارک ته فرمایي چې زما پلار مبارک ته دا شخص رالو ډېر غمگین پریشان دی فریاد ورته وکړو چې حضرت صاحب کور مې روانېږي بچي مې دي قسم مې داسې کړی دی اوس پې خفه یم د دې څه حل راوباسئ حضرت شیخ عبدالقادر جیلانی مبارک رحمت الله علیه ورته داسې نه فرمایي چې ته سبا راشه زه پې کتابونه ګورم مطالعه به پې وکړمه که په دې کتابونو کې راته څه میلو شول نو ټیک ده کینې زه هم لا جواب یم د دې مسلې نه شیخ عبدالرزاق مبارک رحمت الله علیه فرمایي چې زما والد محترم حضرت شیخ عبدالقادر جیلانی مبارک رحمت الله علیه فرمایل اے بچوڑیا عبدالرزاق هغه کاغذ او پن راواخله او شروع کو جواب شروع کو هغه ته فرمایل چې ته به داسې کار وکړې چې لاړ به شي خانقاهې ته حرم شریف ته به لاړ شي او د حرم شریف متولي ته به درخواست وکړي چې لږو لمحو دپاره د خانقاهه ما ته لکه خالی کا چې زه صرف یکې تنها د دې خانقاهې طواف وکړم بس چې ما سره په دې طواف کې بل څوک شریک نه وي نو تا داسې عبادت وکړو لکه چې په دې عبادت کې په مخ د ځمکه تا سره بل څوک شریک نشته هغه سړي چې دا خبره واورېده په هغه اختر شو د غوث پاک صاحب لاسونه یې ښکل کړه او زر حرم شریف ته لاړو او د غوث پاک صاحب د برکته کور دروانېدو نه بچ شو ګورې دا اولیاء بزرگان په چا کورونه نه روانوي ګورې ها دا کورونه جوړولو والا خلک دي ګورې دا کورونه جوړولو والا خلک داسې د فراست نظر ول الله ورکړو شیخ ابوبکر تمیمی رحمت الله علیه فرمای چې ما سره په حج کې یو مرګرو د بغداد شریف وی هغه بیمار شو وی ما ته وصیت وکړو که زه مړ شوم نو زما دا صادر دی کمبل ده او 10 درهم دي
دا به زما طرف نه غوث پاک صاحب شیخ عبدالقادر جیلانی صاحب ته ورکې، دا به زما تحفه د هغې طرف ته. وی په حج کې دا شیخ ابوبکر تمیمی رحمت الله علیه فرمایي چې دا سړی ما سره وفات شو. وی زه چې کله بغداد شریف ته رالم وی هغه کمبل ډېر زیات ښکلې وه، اسادر هم ډېر زیات ښکلی و او 10 درهم و، هغه مې زړه کېده نه. وی د دې د وجې ما د حضرت شیخ عبدالقادر جیلانی سے مبارک رحمت الله علیه مجلس پرېښو، زه به ورله نه تلم ځکه چې د هغه امانت ما سره پروت و. وی د بغداد شریف په یو بازار کې حضرت شیخ عبدالقادر جیلانی سے مبارک رحمت الله علیه او زه یو بل سره ټکرو شو. وی ما ته فرمایي اے ابوبکر تمیمی هغه صادر او کمبل او پیسې خو نور وړې نو زما مجلس تم پرېښودلو. وی حیران شوم. وی داسې ویښته رامانې ودېدل شیخ ابوبکر تمیمی رحمت الله علیه فرمایي چې ما غځې کې بېهوشه را پرېوتم، بېهوشه را پرېوتم چې سترګې مې کولو کې شیخ عبدالقادر جیلانی سے مبارک خپل خانقاه ته تشریف وړلی و. وی زر کور ته مې منډه کا، هغه کمبل هغه صادر او هغه د 10 درهمه مې ورته روړل، ورته مې کېښل چې قربان دا واله دا خپل امانت دی. داسې لوی فراست، اتقوا فراست المؤمن فانه ينظر بنور الله. دا د اولیاء فراست ته ګوره. حضور علیه السلام ته الله سبحانه لوی شان ورکړي چې د حضور د اولیاء د امت د اولیاء دونه لوی شان دی. الله د شیخ عبدالقادر جیلانی سے مبارک رحمت الله علیه درجات جمله اولیاء او صاحبانو سره بلند کی. کوشش کوي چې دی اولیاء سره تعلق جوړ کړي، دای سره محبت ساتي. څوک اولیاء ته سجدي نه لګوي. ګوره داسې افتراګانې دي. ګوره پرون ما ته سکول کې یو ماشوم ویلې چې سرجي رښتیا خلک خون پنجو بابا ته سجدي لګوي. مې بچې څوک هم سجدي نه لګي، مې خون پنجو بابا سره خو جومات ته مې تو ګورې نه هلته مونږ عبادت کو رب ته سجده لګو. وایي مونږ ته پلانکې استاد وایي چې هلته خلک سجدې لګوي. داسې د دروغو منګړت خبرې ماشومان دا را روان نسل تباه کول، د اولیاء په باره کې د هغې له ذهن خرابول. نو دا ګورې ډېر بس الله تعالی دې ورته د نیکۍ هدایت وکړي. څوک هم داسې نشته. ما ورته ویلې بچې الحمدلله مونږ د مسلمانانو کور کې پیدا یو، مونږ الله هم پیژنو، قرآن هم پیژنو، رسول الله مبارک هم پیژنو. خپل پنجو بابا خپل مقام دی، دا رسول الله مبارک خپل مقام دی، دا الله تعالی خپل لوی مقام دی. څوک هم بچې داسې نشته. نو اولیاء سره تعلق جوړ کړئ. ګوره دغه تعلق کې ډېر زیات خیر او برکت دی، سکون دی پکې. الله تعالی دې د دې اولیاء سره مینا محبت زما او ستاسو پړه کې نور هم زیاته کړي. او څنګه چې تاسو ته پته ده زموږ په دې علاقه باندې یو ښکلې مدرسه ده، دارالعلوم د حضرت سید عبدالوهاب المعروف خون پنجو بابا رحمت الله علیه، چې کې ښکلی درس و تدریس شروع دی. کوشش کوئ چې هغې سره خپل مالی مدد هم کوئ، جانی مدد هم کوئ. په دغه علاقه کې خو له خیره ماشاءالله ډېر خلک بهر لاړ او الله دې نور هم بوځي چې کوم خلکو ارادي کړي دي د یورپ ته تلو دپاره. نو زما دا میسج هغې ته ورسوئ چې الله در باندې ډېر فضل وکړو، الله در باندې ډېر رحم وکړو، الله در باندې کرم وکړو، په خیر خیریت سے خپل منزل مقصود ته ورسولې. الله در له هر څه درکړه چې کوم تا غوښتل. اوس د آخرت دپاره هم ځان له څه ګټه وکړه. ګورې د آخرت دپاره هم ځان له څه تیاری وکړه. په دې مال کې انسان سره 3 څیزونه ملګري وي. ګورې په دې مال حال کې یو انسان په خپله ملګری دی، دې مال کې یو د ده وارث ملګری دی، یو تقدیر. دا 3 څیزونه تا سره ملګري دي چې کوم تا وخوړلو، تا استعمال کو، تا د الله په لاره کې ولګولم، دا ستا مال دی بس. او بل وارث دی. وارث خو الله دې معافي کړي نن سبا دې تاک کې ناست دی چې کله به مې دا پلار وفات کېږي چې دا ټول مال باندې قبضه زه واچوم، کله به مې دا تر وفات کېږي په دې مال باندې قبضه زه واچوم، کله به مې دا مشر د دنیا نه ځي مړه بس بوډا دی، ختم دی، بس زر به مړ کېږي، بس دا ټول مال ما ته پاتې دی. نو کوشش کوئ چې ځان نه ګورئ. نن سبا الله دې معافي وکړي داسې وخت دی چې ځان له په ژوند باندې به ګورئ درېیمه کې، ځان له په ژوند باندې څلوېښتي پروګرام جوړی. ګورئ ځان له په ژوند باندې داسې عمل کې چې پس د وفاته تا ته د هغې خیرات صدقه هغه ثواب را رسېږي. ګورئ تاسې یو شخص هغه کور ته انګوران راوړلو، انګوران یې راوړي کور کې بیبي له ورکړه چې دا فرج کې کېده.
دا به ټول په شریکه ماشومانو سره یو ځای وخورو. هغه بهر څه دپاره ووتو چې کور ته رالو روټۍ یې وخوړه، ښځې ته وایي چې انګوران راواله چې وخورو. ښځه ورته وایي یا خو مونږ وخوړل. سړی حیران شو، ښه چې زه لږ لمحو دپاره د کور نه بهر ووتم او زما راتلو پورې تاسو د انګورانو ته صبر ونه کړی شو، که سبا زما د جنازې کټو چت شي زما په مال خو به تاسو ښه تالان جوړ کړئ. راشه ځان له د آخرت غم وکړه. دغه سړی لاړو، یو ملګري ته یې رنګ وکړو چې راشه زه په دې ځمکه کې جومات هم لپاره ځای ورکوم، مدرسې دپاره هم ځای ورکوم، یتیمخانې دپاره هم ځای ورکوم. چې کور ته واپس رالو بیبي ورته وایي چېرته تللی وې؟ وایي ځان له مې د آخرت غم وکړو. وایي څنګه؟ وایي په ځمکه کې مې مسجد دپاره هم ځای ورکو، ورسره مدرسې لپاره، ورسره یتیمخانې دپاره مې ځای ورکو. که اوس مړم شم که تاسو را بسې څه خیرات صدقه کوئ نه، شکر دی ځان له مې په ژوند باندې غم وکړو، ثواب به راته د دې را رسېږي. نو ګورې دا چې کوم انګلینډیان دي دا یورپیان دي که نه، دی ته ویمه ګورې ځان لپاره درنه نه غواړم. ګورې الحمدلله اوسه پورې د سید مبارک په ژوند باندې هم تر قیامت څو پورې چې ژوندی یم ځان لپاره به چاته هم سوال ونه کړم. ګورې خو د مدرسې او د دین اسلام دپاره به ټوکری هم ګرځوم. ګورې او ګرځولې مې په دغه اډه کې. ګورې دا ټوکری مې ګرځولې په دغه اډه کې. شر چا نه را ټوکری راغسته چې صاحب دا موږ له راکمې نه، همدغه دین موږ له عزت را کړی دی. ګورې همدغه دین موږ له عزت را کړی دی. نو کوشش پکو چې دغه مدرسه به هر لحاظ سره کامیابو. دا زمونږ ښایست دی. اخوند پنجو بابا رحمت الله تعالی علیه دا د دې علاقې ښایست دی. دغه مبارک د برکت په دغه علاقه باندې رونق دی، امن دی، دغه برکات دی په دغه علاقه باندې. د را روان نسل به کوشش کوو چې د دې دور د هر قسمه فتنو نه، د بد عقیدې د سیلاب نه بچ کو. یارانو دوستانو ته ووایو دا پیغام چې کوم بهر مرګري دي هغوی ته ورسو چې دغه مدرسې سره بڑ چڑھ کر حصہ واخلي په دغه خدمت کې چې دوی دپاره یو صدقې جاریه وګرځېږي. الله تعالی دې په دغه خبرو باندې موږ ټولو ته د عمل کولو توفیق را نصیب کړي. واخر دعوانا الحمدلله رب العالمین.